وایټ بلډ سیل یا د لیکوسایټ څو قسم دي؟ دوه. د چا په سایټوپلازم کې چې سمال ګرینیول زیاته به څه وایو؟ ګرینیولو. او د چا پای کې چې ګرینیول نه دی څه وایو؟ ای ګرینیول. د ګرینیولوسایټ مزید 3 قسم دي on the base of its function. یو ته موږ وایو بیسوپل، بل ته وایو نیوټروپل او بل ته وایو ایسینوپل. څه ته وایو ولکه؟ دا وایي دا نومونه ولیکئ نومونه. یو ته وایو خانه بیسوپلس، بیسوپلس. بل ته څه وایو ولکه؟ شاباش. نیوټروفلس، نیوټروپلس. And the last one is called eosinophils. Eosinophils. These are the 3 kinds of the granulocytes. Granulocyte होता है वाला they contain granules in the cytoplasm. और चो किस्म दी 3. उस पता होती function पता होगी यार याद साथ ही दा function बस वगैरह और कल से phagocytosis वेम कल inflammation वेम ब्याह वस्तु तब उसको लग वक्त खाना. Stop writing, look towards the board. बेसोपिल چې دی دو د امپلیمیشن کی هیلپ کوي. هیلپ ان امپلیمیشن. هیلپس ان یا اگینسٹ امپلیمیشن. هیلپ اگینسٹ امپلیمیشن. امپلیمیشن بس ډیفاین کوم ګوره جی. Inflammation may be defined as it is the protective response of the body against the pathogen. د بیسوپل په کار به تاسو اله پوه شئ کله چې انفلیمیشن ویم ښه چې د په انفلیمیشن کې څه کردار دی خو تاسو ته به یاد دي که نه چې د کردار په څه کې دی په انفلیمیشن. د نیوټروپل کار دا دی چې د پیګوسایټوسس کوي یا پیتوجن کل کوي. څه کوي ښه نه؟ کیلینګ بیکټیریا یا پیتوجن. ایکٹ اگینسٹ پیتوجن. خصوصا بیکټیریا چې کله راشي نو بیکټیریا ورته ولیکئ نو دی د هغې خلاف اکټیو کیږي او هغه مړه کوي. ایسینوپلس د الرجیک ایجنټ خلاف د الرجي خلاف کوم سیس چې الرجي کاز کوي نو الرجن لاول خو الرجن وپېژنئ هغه نارمل سیز چې هغه پیتوجن نه وي خو ستاسو باډي غلط ریکګنایز کړي. فار ایگزامپل پولنز دي نو د پولنز نقصان نشته که نه او ستاسو باډي دا پولنز داسې تصور کړي چې دا څه شی دی دا دهشتګرد دی دا پیتوجن دی او د خلاف کار شروع کړي. په کار نه وه خو شروع شو نو داسې سیز چې هغه په باډي کې نارمل سیز وي او هغه په باډي کې امپلیمیشن کاز کړي نو څه وایي؟ پیتوجن. دته الرجن وایي. څه وایي؟ او د باډي دی ریاکشن د الرجیک ریاکشن وایي. تاسو په دې خبره پوه نه شوئ که نه؟ ګوره یو خو دهشتګرد خلاف جنګ دی ټیک شو. بعض نیم ټایم کې زموږ آرمي مس ګایډ شي لکه او د مس ګایډ کېدو د وجې د عام سیس خلاف هغه اپریشن شروع کړي نو دې قسم ریسپانس ته الرجي وایي او دا کوم سیس چې الرجي جوړه کړي څه وایي؟ الرجنس. د چا سپری څه خطرناک څه دی نه خو یو خوشبو دپاره خلک استعمالوي سپیسیفک اروما یې د هغې د خوند دپاره د مزې دپاره خو بعضې نیم ټایم کې ستاسو ریسپایریټري ټریک چې دی هغې ته ریسپانس شروع کړي لکه دا پیتوجن دی دا کیمیکلز دي حالانکه پیتوجن نه وي که نه. زیاتره الرجي خلک د پولنز نه کېږي که نه نو پولنز خو نارمل سیز دی خلک پلان یې دغه دپاره استعمالوي خو موږ باډي هغه مس ګایډ شي او دا د دې خلاف کوم ریسپانس شروع کړي دې ته موږ الرجي وایو. نو ایزینوپلس چې دي دا د الرجن خلاف یا د الرجي خلاف ایکټ اگینسټ الرجي. ایکٹ اگینسٹ الرجن. ایکٹ اگینسٹ الرجن کی بس کنفیوژن نہیں لگا. اینی تھنگ وچ کین کاز الرجی از کالڈ واٹ لگا؟ الرجنس. تاسو د دریو کارونو د دریو سټریونو کارو پین سٹاپ رائټینګ لک ټورډز دی بورډ. ګرینوسایټ په څو قسم دي؟ په درې. د بیسوپل اهم رول په امپلیمیشن کې دی. د نیوټروپل چې د پیتوجن بیکټیریا خلاف کار کوي. ایزینوپل خصوصا د الرجنس خلاف کار کوي. از دیٹ کلیئر؟ اوس راځو ای ګرینوسایټ له سره لګا ستاسو دا ټکی څه ځای لري؟ د ای ګرینوسایټ نه ستاسو په ذهن کې څه خبر راځي؟ ویل ډن. د دې سایټوپلازم آلموسټ کلیر دی پکې ګرینیولو نشته. د دې دوه قسم دي مانوسایټس او لیمفوسایټس. څه شی لکه مانوسایټس اینڈ لیمفو. بعضې بکس لیکي چې دا ترمبوسایټ چې دا د ای ګرینوسایټ قسم دی خو ترمبوسایټ شي یا پلیټس شي دی آر نټ دا ډبلیو بي سي نو ځکه موږ وایو چې دی آر نټ ټایپ. نو تاسو ای ګرینوسایټ په دوه قسم وپېژنئ. په څو قسم؟ په دوه قسم. یو ته موږ وایو خانه
مانوسایټ ته یو قسم مانوسایټ آر په مانوسایټ به وروسته بحث کوم چې د هاو کانټین هاو مینی نیوکلیس وغیره وغیره خو یاد ساتئ د دې دوه قسم دي یو ته موږ وایو خانه میکروپیجز څه ته وایو لکه میکرو مین لارج او پیجز مین ایټر دا دې سیلونه دي چې په سایز کې لارج دي او کار یې صرف د خوراک دی ښه پیتوجن نه لاندې وځي او لکه ایټینګ کوي دې خبره پوهېږي که نه پوهېږي نو میکرو پیجز چې کوم عمل کوي کله چې پیتوجن سړی ژوندی خلک وایي ژوندی به یې تېر کړم دی پیتوجن ژوندی تېروي څنګه یې تېروي ګورې دا پیتوجن دی ها ټیک دی که نه دی لګه او دا ډبلیو بي سي دا میکروپیج دی نو په انډوسایټوسس دننه کې دلته یې راولي ته راځه زما سره لږ غوندې کار دی بیټر ته یې بوځي ویکیول ته لکه دې ویکیول ته راولي او په لایسوزایم انزایم پیدا کړي او زری کی مثال یې ما درکړی او دهشتګرد دی غل ډاکو دی ته یې بوځي هم ته هغه لوټه او مال لکه په دې پیتوجن کې خو بس نیو ایمانو ایسډ او ګلوکوز مولوکوز هو یې به که نه دې غل ډاکو سره بس پیسې میسي که نه هغه تې والي او سمې خوش کړي لکه هغه چلو سره وکړي د چالیار کې چېرته ټماټرو باغ ته غله غوښتی و چلري پکې شته که چلري نو هغه غول په سترګو نه ولري بس نو هغه سهار مالې د سهار 10 بجې راونیوی شو نو ماسپښینه پورې خو دوه خپله و د کور والا چا چې پټو چې ماسپښین مونځ شو دا چم ګاونډ کلی به سره ګاونډیانې به سره وست چې مازدیګر مونځ شو کونډ کلی پسې خبر کو علاقه अब د ماښام کې چوغړوي د کافر زامنو غلو چې د پسترګو نه وري دا ولې پیر د چغلو چې بس غور کړم ټماټر دا نه زما به خو بس نو دومره یو ویل کې شولا غلو باسي ګوره دنه هغه یوزفل میټیریال والی او کم چې ویسټ بس کم چې ویسټ پروډکټ دی هغه په ایکزوسایټوسس باندې بارتا وباسي نو دا مانوسایټ چې دی لکه دا میکروپیجز دوت چل کې دی عمل څه وي د شتګر سیل نه کول پیتوجن سیل نه کول هغه ته زری کول او بیا ته ویسټ میټیریال وستې څه وي پیګو سایټوس سیل ایټینګ سیل ایټ پیګوسایټوس نو میکروپیجز چل کې لکه پیګوسایټوسس کې پیګوسایټوسس کې ښه بس بل قسم ته موږ وایو ډینډریټک سیلز څه ته وایو لکه ډینډریټک سیلز ډینډریټک سیلز ډېر امپورټنټ کردار ادا کوي یو کار دی دا کوي د پیتوجن ګوري ستاسو باډي کې څه پولیس سټیشنز دي چوکیانې کله چې پولیس غل ونیسي چوکۍ دی به که نه وایي ستاسو باډي کې سل لیمنوډز دي سل پولیس سټیشن دی ته لیمنوډز وایي څه وایي لکه لیمنوډ آلموسټ 100 نو کم پیتوجن چې ها نه باډي کې یو دهشتګرد دی یا غل ډاکو دی پیتوجن ورته وایو که نه د چوکۍ ته راښکاودو لیمنوډ ته راښکاودل چا کار دی د ډینډریټک تاسو په دې خبره پوه شوئ نو ډریک پیتوجن ټو لیمنوډس چې لیمنوډ دی راکاږي نو هلته خو ډېر شی دا یار لیمفوسایټس دي دوی زری دوی څه کوي لکه نو پولیس چوکۍ ته هلته ځکه به چې هلته خو لوی شیاران ناست دي که نه ها دې خبره پوهېږي لوړې خو تېرې دي خو توله ناستې وه لکه ها هلته بیا دی وایي کله بابا یاد کله وایي ما دې بچ کوي دې خبره غلا یې کړي او که نه یې کړي خو دې خبره پوهېږي خبرې مقصد دا دی ډینډریټک سیل ډریک پیتوجن یې لکه وایي ته راځه دې هلته بس بلکل تا غلا نه کړې ته راځه موږ سره کار دی لکه د خو دوکه کې چل دی بوځي بیا پې راکېدي که نه ډریک مین راښکاودو ډریک پیتوجن کم ځای ته یې راکاږي ټو لیمنوډس ټو وټه لکه لیمنوډس چوکۍ ته ها د لیمفوسایټ خانه دوه قسم دي یو بګ یو سمال خو د دې نه مخکې یو بله خبره واورئ دا دوه خبرې لاول ولیکئ بیا دې خبرې راځم د لیمفوسایټ څو قسم دي لکه دوه یو ته موږ وایو بګ څه ته وایو لکه بګ لیمفوسایټ بل څه وایو سمال دا ایل څه ځای ایل لکه ایل لیمفوسایټ ځای ښه بګ نیچرل کلر دي سری لکه او نیچرل کلر ډایرکټ 314 کې خو دې خو ډایرکټ سړی وژني دې خبره پوهېږي نو د بګ مثال لکه د بګ اگزامپل سره نیچرل کلر ها او د سمال لیمفوسایټ دلته لیکمه په دې ځای کې ها لکه سمال تاسو دلته ولیکئ زه دلته دې ځای کې سمال سمال لیمفوسایټ په درې قسم دي په څو لکه په دوه یو ته موږ وایو خانه بی لیمفوسایټ بل ته ټي بی لیمفوسایټس څوک پراته وي د بی لیمفوسایټ څه کار دی شاباش
لکه دوی انټي باډیز پیدا کوي، دوی سپیشل پروټین پیدا کوي چې کوم پیتوجن خلاف اکټ کوي، په خپل نه انوالو. لکه بعضې بکټریا دي د وا بکټریا چې په دې کې اصلاح پیدا کېږي که نه، دا اصلاح بیا په پیتوجن وجني که نه، دهشتګرد وجني که نه، نو دغه اصلاح چې کومه ده ته انټي باډیز وایي. څه وایي؟ دا څوک پیدا کوي؟ بي لیمفوسایټ. په دې وایي اکثر کوېسچن هم راځي. نو بي لیمفوسایټ آر د لیمفوسایټ وچ پروډیوس انټي باډیز. دا کارخانې دي د چا؟ پروډیوس انټي باډیز. دا به کلیر یې لګه. بل دی ټي لیمفوسایټ. بل څه دی لګه؟ ټي لیمفوسایټ. ټي لیمفو د ټي لیمفوسایټ درې قسم دي. څو لګه؟ درې. ټي هیلپر، ټي سپریسر او ټي کلر. ټي هیلپر، ټي کلر، ټي سپریسر او ټي کلر. ټي سایټوټاکسکس هم وایي. ښه، ټي هیلپر ورته په ګوته کول کوي. لکه چا ته؟ پیتوجن. ټي کلر څوک په ګوته کوي؟ ټي هیلپر. سپریسر د ده دا اکټیویټي که فار ایگزامپل چې پیتوجن مړ شي، نو ستاسو په خیال د ټي کلر اکټیویټي دهشتګرد مړ شو، نو آرمي له پکار ده نه چې اپریشن بند کړي، دا اپریشن ټي سپریسر بند دی. څو بند دی؟ او ټي کلر 302 کوي. ټي کلر څو کوي لکه؟ 302 وجل کوي ډایرک. ټي هیلپر څه کوي لکه؟ ټي هیلپر پوائنټ آؤٹ کوي. څوک؟ پیتوجن. آی دی دا پیتوجن دی. بس لکه دا شیر ګډ بس بورې جي. ټي هیلپر بس ټي هیلپر، ټي سپریسر او ټي کلر که نه، تاسو په دې خبره پوه شوئ. نو ټي هیلپر پوائنټ آؤٹ کول کوي. څه کوي لکه؟ ټي سپریسر بیا د اکټیویټي بند دی، لکه بس د اپریشن ختم شو. خو د هغې نه مخکې ټي کلر 302 کړي که نه، پیتوجن یې وژلی که نه. نو دس واز آل اباؤٹ د WBC. سټاپ رایټینګ، لک ټورډز د بورډ. ښه بیا ورته وښیئ. لکه په بلډ کې دوه قسم، بس دوه قسم کمپوننټ دي مین. یو بلډ پلازما، بل بلډ سیلز. بلډ سیل په درې قسم دي. بس و په درې، پلیټلیټس، RBC او WBC. WBCs په دوه قسم دي، ګرینیولوسایټس او ا ګرینیولوسایټ. ویل ډن. ګرینیولوسایټ په درې قسم دي، بیسوپل، نیوټروپل او ایسینوپلز. بیسوپل په انفلیمیشن کې کردار ادا کوي. نیوټروپل د پیتوجن یا خصوصا د بیکټیریا خلاف کار کوي، او ایسینوپلز د الرجن خلاف کار کوي. ا ګرینیولوسایټ په دوه قسم دي، مانوسایټ او لیمفوسایټس. مانوسایټ په دوه قسم دي بیا مزید، میکروپیجز کم چې ډایرکټ پیتوجن خوري، پیګوسایټوسس کوي. ډینډریټک سیل با پیتوجن ډریک کوي. چېرته راکاږي بھائی؟ ویل ډن. لیمف نوډز ته. او لیمفوسایټ چې دا په دوه قسم دي، یو واړه دي او یو غټ دي. غټ چې دي هغه نیچرل کلر دي. سری لکه نو دا ټکه کلر قاتل ته وایي که نه وایي؟ دا دوم 302 ګینوالي. ها. او سمال لیمفوسایټ په دوه قسم دي، بي لیمفوسایټ او ټي لیمفوسایټ. بي لیمفوسایټ څه پیدا کوي؟ انټي باډیز. ټي لیمفوسایټ په څو قسم دي؟ په درې. ټي کلر په ګوته کول کوي، ټي کلر یې وژني، ټي هیلپر یې په ګوته کول کوي، ټي کلر یې وژني، او ټي سپریسر د اپریشن ختموي. سو دس واز آل اباؤٹ دی WBCs. تاسو که په دې پوه شئ نو په دې غونډې چپټر کې به تاسو هېڅ مسله نه وي. نو یو